یو ملګري دا تپوس کړی د عشر په باره کې چې په ګبین کې نصف عشر لازم دی که پوره عشر لازم دی. نو د دې په باره کې مسأله دا ده چې د ځمکې متعلق خدا نصوص موجود دي چې په ځمکه کې که چېرته هغې باندې خرچ راځي د اوبو خرچه پې راځي نو بیا په دې باندې نصف العشر لازم دی 1/6 حصه. لیکن که چېرته هغه قدرتي اوبو سره سیراب کېږي نو بیا په هغې کې پوره عشر لازم دی 10 حصه. لیکن د ګبینه د مچو متعلق چې په دې کې نصف عشر لازم دی که پوره عشر، احادیثو کې اور فقه کې څه فرق نشته دی، بلکې هغه احادیث اور فقهي عبارات مطلق دي. لکه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې كتب رسول الله صلی الله علیه وسلم الى اهل اليمن ان يؤخذ من اهل العسل العشور، چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن والو ته دا لیکلیو چې دوی د ګبین 10 حصه علي. نو یو طائفه چې دې طرف ته ډیر علما دي هغوی دا وایي چې په ګبینه کې پوره عشر لازم دی، چاہے په هغې باندې خرچه کېږي یا خرچه پې نه کېږي، چاہے مؤونت پکې وي یا پکې نه وي، ځکه احادیث مطلق دي، فقهي عبارات مطلق دي. بعض علما دا وایي چې نه، که چېرته په هغه ګبین باندې خرچه ډیره کېږي، ډیرې پیسې پې لګي، نو په دې صورت کې به په دې باندې نصف العشر لازم دی 1/6 حصه. اور که چېرته په هغې باندې خرچه ډیره نه وي بلکې ګلان وغیره خوري، بس د هغې ګبین کېږي او بیا دا کس ګبین علي، نو په دې صورت کې به پوره عشر پې لازم دی. احتیاط هغه په اول قول کې دی چې اول قول باندې انسان عمل وکړي، چاہے هغه ګبین باندې ستا پیسې لږې ډېرې یا نه لګي، په دواړو صورتونو کې پکار دی چې پوره عشر ادا کړی شي. والله تعالی اعلم بالصواب.